د بټنی یو بټنی متاثرین له طرف نه چې کوم د احتجاج او د درنې چې کوم کیمپ په جنډو لکه لګېدلی ده زه په هغې شی موجود یم او د درنې یو چې کوم معزز مشر ده رحیم بټنی هغه سره به مرکه کوو نو وایر و د رحیم صاحب جی کمران بھائی جی رحیم بھائی تاسو دا چې کوم درنه کیمپ لګولی ده د دا مو په کومې حوالې سره لګولی ده آیا حکومت اوسه پورې تاسې سره رابطه کړې ده انتظامیې چارواکو یا تر اوسه پورې تاسې چې کومه دا کیمپ لګولی ده تاسو ته دوی بالکل راغلي نه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تا موږ ډېر شکریا ده کوو چې ته دلته راغلې د موږ کیمپ احتجاج او دلته موږ کې ورځې لپاره دنیا ته ښکارولو لپاره تا موږ ډېر شکریا ده کوو مننه دې کوو. دغه سره تا ته معلومه ده ټولو دنیا ته معلومه ده چې 2009 شي اپریشن را نجات شي د موږ کورونه ړنګ سله د موږ خلک کډوال سله موږ برزارونه ړنګ سله هغې تر موږ تر اوسه پورې د اف ډي ایم ای سره رجسټر چې کومې پرچې دي یلو پیپر هغې موږ سره 25,000 چې کومه پرچې بنې وي هغه تقریبا وصول سلې او ورسره چې کومې بقایا پیسې دي لکه څرنګه نور قبایلو ته یا نور فاټه ته ورکړل سوي دي تر اوسه پورې موږ ته نه دي راکړل سوي. دا احتجاج موږ تقریبا 2 میاشتې اول لګولی سوی ده موږ ترې وعدې سوي وي دلته اف ډي ایم ای ول کسان راغلي وو خو تر اوسه پورې موږ باندې بیغه چې د دې عمل نه ول. تاسې کومه چې اوله درنه کړې وه په هغې کښې انتظامیې تاسې ته راغلي وو او انتظامیې تاسې سره چې کومې وعدې کړې وي نو هغې وعدو باندې انتظامیه څه وکړل؟ مهرباني کمران بھائی انتظامیه موږ ته راغلی وه دلته دلته موږ سره وعدې وکړې خبرې وکړې خو تر اوسه پورې موږ باندې درنه ختمه کړه موږ سره لوزونه وکړه موږ سره کورونه وکړه حتی چې تر بي ډي ایم ای پورې دلته راغلي وو خو تر اوسه پورې موږ سره هېڅ قسم ته یوې روپۍ امداد خو لیاز هسې نه وکړه چې موږ نن بیا کوم یو بېټنی په دغه درنه بیا متفق سلو دا درنه ولګوله دا درنه چې تا ته پاته ده چې انشاءالله یو بېټنی به دا درنه تر هغه جاري چې تر څو پورې موږ مطالبات حل سوي نه وي. تا ته بله معلومه ده چې د موږ ټول کوم بېټني انشاءالله موږ دا فیصله کړې ده چې روانه مهم نه موږ به د پوله بایکاټي انشاءالله مزید به مخکې روان وو. نو کچرې اوس خو تاسې کیمپ په جنډو لکښې لګولی ده کچرې د حکومتي چارواکي دغسې پاتې سي او د درنې چې کوم مشران دي هغو سره ملاقاتونه نه وکړي او یا هغو سره چې کومې دوی وعدې کړې وي د هغو وعدو پوره کولو کوشش نه وکړي نو تاسې به مخته لایحه عمل څه؟ مهرباني کمران بھائی ډېر آسان سوال دی وکړی داسې ده کمران بھائی چې موږ دا درنه کیمپ نن دلته انشاءالله لګولی ده اول خو به انشاءالله دلته حل سي موږ ته خبر اول وکړه چې انشاءالله موږ پوله بایکاټ کړې ده که لحاظه دلته چېرته نه وسله انشاءالله موږ به ټانک ته درومو موږ به خپل اډمنسټریشن مخې ته موږ درنه ورکوو لحاظه که دلته نه وسله موږ به پېښور ته درومو که پېښور شي موږ اواز چا نه ورودی انشاءالله موږ دا ټول کومه کې پی کې وزیر الله هاوس کور هاوس ته انشاءالله موږ به هلته درنه ورکوو که چېرته هلته یې نه وکړه انشاءالله دو ته موږ دا فیصله کړې ده چې دو سره به انشاءالله موږ عدالت ته روان یو انشاءالله کمران بھائی. دا و رحیم بټنی چې تاسو سره خبرې وکړلې او زه دا وخت د درنې د کیمپ نه اجازت غواړم د الله په امان. مهرباني.